الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو ایم ایس لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت دوم کلاس स्टूडेंटانو یا ماشومانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक नن موږ په دې ویډیو کې کوم دویم کلاس اردو بک چې د هغې سبق دریم به سٹارټ کوو. راځئ چې سٹارټ کوو. ښه بچې دا وګورئ دا ما سره سبق نمبر دریم ټیک شو. دریم سبق دی نن به موږ دا وایو ټیک شو. ها وګورته کېدی ښه د دې کوم دریم سبق دی د هغې څه نوم دی ګوره. پیارے رسول خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. ټیک دا د ما سره د سبق نوم دی. پیارے څه ته وایي؟ پیارے خوږ ته وایي بچې. رسول خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم رسول وایي پیغمبر ته. او خاتم النبیین څه ته وایي؟ خاتم النبیین هغه ته وایي چې په هغه باندې د نبوت کومه دروازه وي هغه بنده شوي. نو خاتم النبیین زموږ پیغمبر ته وایي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ښه بچې زه به اوس تاسو ته د دې سبق کومه خلاصه ده هغه زه تاسو ته وایم چې د دې سبق خلاصه څه ده. ټیک ده. دې کې به موږ دا وایو بچې چې زموږ پیغمبر خپل نوم څه دی. زموږ تاسو نه څوک تپوس وکړي چې زموږ د پیغمبر څه نوم دی نو تاسو به ورته څه وایئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا زموږ د پیغمبر نوم دی. او بیا به تاسو ورته څه وایئ چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مهربانه و او هر ماشوم سره هر چا سره به محبت ساتلو. په ماشومانو به شفقت کولو. ماشومانو سره به مینه محبت کولو. د مشرانو به عزت کولو. په کشرانو به شفقت کولو. او دا شان چې کوم کافرانو هغوی سره به خپله رویه ټیک ساتله. هغوی سره به خپل اخلاق ښایسته ساتله. صحیح ده بچې. دا ټولې خبرې ما سره به دې دریم سبق کې راځي. راځو دا سبق سٹارټ کوو. ګوره دا دی سبق نمبر 3 پیارے رسول خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم. ګوره خاتم النبیین څه ته وایي بچې ما تاسو ته ویلي ته څه وایي خاتم النبیین ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم نه بعد به بل پیغمبر نه راځي. ټیک شو. دا بعضې خلک ګوره اکثر لګیا وي چې زه پیغمبر یم دا قادیانان راپاسي چې زه پیغمبر یم او د پیغمبرۍ دعوه کوي نو دا ټول کفار دي دا ټول مشرک دي د دوی په خبرو کې به نه راځئ. ټیک ده بچې دې ټولو نه به ځان ساتئ. راځو ګوره تلفظ سیکې. د تلفظ یادوي وایي دا تاسو وپېژنئ. د ما سره یو څو ټکي راکړي دي ګوره دا څه دي؟ مهربان. مهربان ټیک شو. دا مهربان نه دی ښه مهربان. بیا وګورئ دلته محبت. محبت محبت نه دی ښه محبت. شفقت. 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 گود. گود. باهر. باهر. باهر نه دی. صحیح ده لکه موږ وایو باهر وځه باهر راشه باهر لاړ شه نو دا باهر نه دی باهر دی باهر. لپک. لپک. مهربان څه ته وایي بچې چې ګوره یو کس ګوره نبي علیه السلام مهربان وګڼه لکه ماشوم له به هر څه ورکول دا واخله دا څیز واخله دا څیز واخله. محبت. محبت څه ته وایي؟ محبت کول. صحیح ده مینه کول محبت کول. بیا ګوره شفقت ماشومانو باندې شفقت کول. گود. گود څه ته وایي؟ غېږې ته. او باهر. باهر څه ته وایي؟ بار. لپک. لپک څه ته وایي؟ भाग कराना दौड़ कराना दे तो वही लपक. बे राजू स्टार्टर गोरा हमारे प्यारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. वही जमंग द खूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमंग द खूब नबी सुनुम दे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम چې هغه الله आखिरी नबी है هغه نه بعد بل نبی ناراضی. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे और ज़मून नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढेर मेहरबान हो. हर एक से मोहब्बत करते और हर चा सर बे मोहब्बत कवलो. बच्चों पर तो खास शफकत फरमाते और माशूमानो बांधे भाई खास शफकत कवलो. बच्चे मिलते तो मुस्कुरा कर इन्हें सलाम करते. कुछ माशूमान बोला रहो नो अवी सवा पखंदा बांधे अवी सर बे सलाम कवलो. उनका हाल पूछते और दावी हाल बे मालूम होलो ची संगे बचे खई जोड़े तबियत दि څنګه دی. इन्हें गोद में उठाते और هغه به په غېږ کې اوچتول. گود څه ته وایي؟ غېږې ته. उनसे प्यार भरी बातें करते او هغوی سره به د پیار ډکې خبرې کولې چې څنګه یې بچې ښې جوړې د محبت پیار خبرې به یې ورسره کولې. ها بچې دلته وګورئ ټهرې اور بتائے.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसा सलूक फरमाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशूमान सره څنګه سلوک کولو؟ زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم माशूमान سره ډیر په مینا ملاوي دو او هر چا سره به محبت کولو، माशूमान خاص کر माशूमान باندې به شفقت کولو، هغوی سره به هر وخت سلوک کولو، ښه اخلاق به ور سره ساتل. लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का नया पल्ला थे خلق شو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې کوم نوې میوه چې براله په موسم کې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر ولا. آپ صلی الله علیه وسلم یہ پل سب سے پہلے بچوں کو دے دے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا میوه با ټول نه پهله ماشومان لور کولا ولی چې ماشومان ورته ډیر ګرانو هغه سره به محبت کولو. آپ صلی الله علیه وسلم کبھی کبھی سفر کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्ची मदीने न बातलो मतलब सकार पसी बदलो या से पैगाम पसी बदलो बार में तशरीफ लो जब सफर से वापस मदीना मुनव्वरा आते चिकला बद सफर न मदीनी मुनव्वरी तराले तो रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते. तो माशुमान तो पला रखी खपल सवारी कम अस चोर सरो सवारी बोर सरो आगा बे वर तो ودرول اوی तब ودریدو. बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते और ढेर मोहब्बत सरबा हगबे पर सवारी बाने कीनवला किसी को अपने आगे और किसी को पीछे सूक बे मखी तक कीनवली और सूक बे रुस्त कीनवली. बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते. माशुमान व हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता ढेर ज्यादा मोहब्बत कवलो. जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते चिचरते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीदलो लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते. लपक से तो बाग करन पमंडवा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबेजान रसवलो. गुरु बच्चे چې کله تاسو ګوره کو خیال هم کړی تاسو کور وی کنه کوم ماشوم سره چې ته پیار محبت کې کنه محبت کې هغه نو هغه بیا چې تاسو کور ته لاړ شي هغه تاسو څنګه په منډه راځي دغه شان هر یو ماشوم هر یو انسان دغه شان نو دا محبت بیا هغه تاسو سره کوي کنه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ماشومان دغه شان په منډه براتل هغه به ځان را رسولو. ठहरे और बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आते तो क्या करते. शिकल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर न राले सबे कवल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर न चबराले माशुमान सره کې ناستل هغه سبه خوږی خبرې کولی او هغه په سفاري باندې کینولو. अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बच्चों से प्यार करते. द अल्लाह खूब पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखपल हम माशुमान सره प्यार कवलो और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते और नور ته به هم د प्यार ور کولو ترغیب ور کولو خودل به ورتا. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता چې څوک زمون په وړو باندې شفقت نه کوي और बड़ों की इज्जत नहीं करता और د غټو عزت نه کوي د مشرانو عزت نه کوي उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं دا موږ سره هیڅ تعلق نشته. ټیک شو بچي نو موږ په کار دي ګوره چې په ماشومانو باندې شفقت کو او په مشرانو د مشرانو عزت کو. ټیک ده لکه څنګه چې اوس ته مشر خبرو کې تورته ځا لرشا پریدا دا خبره دا باندې کوم سیدا دا وی هر یو خبره خیال بساتو په غیب عمل کو. ټیک شو او غیب عزت کو. بیا سوی ګوره هم نه سیکا आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे. نو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ډیر زیات مهربان او ټیک ده لکه یو ماشوم لوي چې یو چیز ورکول ګوره دا واخلا هر څه ورکول مطلب مهربان او بیا دویم ګوري आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर खास शफकत फरमाते थे. زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشومان باندې خاص شفقت به کولو. دیبل تو ګوري आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों से प्यार करना सिखाया है. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه خو دلی دي ماشومان له پیار ورکول ماشومان سره پیار کول د موږ ته ټول خو دلی دي. صحیح ده راځو دیبل پیج ته دیبل پیج باندې ګوره مشق ته اوس به موږ مشق کوو. صحیح ده موږ دا سبق ویلو اوس به د دې مشق کوو چې دې کې څه دي. صحیح ده ګوره مشق سوی نه الفاظ نوی الفاظ دی وی دی هي الفاظ کې معنی سمجھے ما سره الفاظ راکړي وي د دې معنی باندې ځان پوي کوي. الفاظ معنی ګوره شفقت څه ته وي پیار. مهربان څه ته وي رحم دل. लपकना गोरा भाग कर आना या दौड़ कर जाना आदि तसवई लपकना. बया दे इज्जत څه ته وي احترام. وای आपने क्या समझा تاسو وای سو پیژندل سپوش وای نو ګوره دا سبق مونږ ویل کنه تاسو وا بدی پوښی وای نو تاسو چې دینه سبق څه خلاصه غستوي هغه به مونږ ته کمنټ کړئ. ٹھیک ده بچي چې مونږ هم پوښی چې تاسو دینه څه زده کړل. بیا راځي ګوره خالی جگہ پور کړئ دا خالی ځای راکړي وای دا تاسو ډک کړئ. الف څه ده حضرت محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم الله تعالی के आखिरी देश है. نصر راځي دلته رسول راځي الله تعالی کې آخر رسول ہے. زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی آخری رسول دی نه بعد بل نبی ناراضي.
بیا بی تو گئی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم کا نیا پل سب سے پہلے ڈیش کو دیتے. نو دا خو موږ په سبق کې ویلي سب سے پہلے بچوں کو دیتے سیده ماشومان له چې کله باندې میوراله د موسم نو ماشومان له حضور صلی الله علیه وسلم پیلا ورکولا. ٹھیک شو. جیم تو گئی جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور دیش کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. چې څوک زموږ په ماشومان شفقت نه کوي او د دیش کې سره دي हमारे बड़ों की عزت नहीं करता او د مشرانو عزت نه کوي هغه مونږ سره هیڅ تعلق نه دی. ٹھیک شو. راځو دی بل پیج ته دی کې وګورئ 19 پیج دی. وای دی ہوئے سوالوں کے جواب لیکي ما سره سوالونه کړی وي د دې جوابونه ولیکئ. الف سے وای آپ صلی الله علیه وسلم بچوں سے ملتے تو کیا کرتے کوئی دو باتیں لیکي. وای حضور صلی الله علیه وسلم چې کله به ماشومان سره ملایدو نو سبه کوي او د خبرې ولیکئ. راځي جواب به تاسو سې لیکئ. ګوره جواب لومبه بس لیکئ ملتے وقت بچوں کو سلام کرتے چې کله به ملایدو نو ماشومان ته سلام کول. ٹھیک شو. دویم مسئله لیکئ انہیں گود میں اٹھاتے او هغه په غیږ کې اوچتول. بی تو گوری سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے چې کله با سفر نه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه به څه کول. جواب به تاسو څنګه لیکئ. ګوره سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بڑی محبت سے اپنی سواری پر بٹھاتے. ٹھیک شو. چې کله به سفر نه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ماشومان به ډېر محبت نه خپل سواری باندې کېنولو. جیم تو گوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے موږ ته څه سبق ملاویږي. جواب به تاسو څنګه لیکئ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بچوں سے محبت شفقت اور بڑوں کی عزت کا سبق ملتا ہے. زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم د زندگی نه موږ ته څه ملاویږي. ماشومان باندې شفقت او هغوی سره محبت او د مشرانو عزت کول د دې سبق موږ ته ملاویږي. ٹھیک شو. نیکسٹ ٹاپک سے ګورئ مل کر کرے بات. وہی دیا ہوا واقعہ غور سے سنے اس کے اہم نکات زبانی سنائے نیز بتائے کہ یہ آپ کو کیسا لگا. ٹھیک شو. دا وایي تاسو همداسې غور سره ووایئ او زباني ووایئ او بیا موږ ته وایي چې تاسو ته دا څنګه ښکاره شو څنګه دی. ٹھیک شو. نو دا اوس موږ وایو ګوره یو واقعه ده. صحیح ده. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته د ځناورانو د پرندو د هغوی خیال هم ساتلو نصیحت کړی دی. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھا لیا. چڑیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر منڈانے سے تو چکر لگانا. ٹھیک ہو. اور چو کرنے لگے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے. دا چڑیا والی پریشان ہے. سیدھا صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور تو جواب ورکړو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس چڑیا کا بچہ اٹھایا ہے ما دا بچے روشت کړی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل جاؤ بچے کو گھونسلے میں واپس رکھ دو. لاړ شاو کوم بچے چې د گھونسلې نه راغستی واپس په گھونسله کې کېدا تاکہ اس کی ماں کو سکون ملے چې هغه مور ته سکون ملاو شي. یہ سن کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چڑیا کا بچہ گھونسلے میں واپس رکھ دیا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واورېدل هغه فوراً لاړې او چړیا کوم بچی وای په گھونسله کې کېښودو. دې واقعې باندې پوه شئ بچې لکه ګوره تاسو به دا نه کوئ چې لاړ شئ او مرغۍ بچی راوالي او خاروګانې او دا نور کورکوړي وغیره دا ټول دا به نه رالی. صحیح ده. ځکه چې هغوی ایله پیدا شي ایله پوه شي مور والا خپل خوراک ورکوي او چې څنګه یو څو ورځې شي 10-12 ورځې وشي تاسو دې جالې نه هغه بچی راغستی وي نو دا کارونه مه کوئ. ټیک شو. لکه اوس ګوره تاسو چې واړه وي که نه بچی او تاسو څوک یو ځای کې بند کړي یا څوک هم وتښتئ یا بل څه نو مور درپسې خفه وي که نه دغه شان داسې هم ځناوران دي پارندې دي نو دې سره هم داسې کار مه کوئ. صحیح ده. راځو دې بل پیج ته. وی پڑھے دیے ہوئے بیمانی لفظوں کو روانی سے پڑھے. دا ما سره بیمانی کوم الفاظ دي لفظونه دي وی دا هم داسې ووایئ چې دا څنګه دي. صحیح ده. ګوره سین الف تا او غین الف غا نو ساغا شو که نه. بیا وګورئ تی واو تو او خی واو فو د توخو دا ټوکي دا اوس مونږ وایو. صحیح ده. غوږ ورته کېدی. خازا روغو تاګا مونو باتا حج حابي جاش کاړې ساچې باتو گاتے ٹارے جاتے گوتے گاچے گاجے ٹاگو زاتا فوزا توگو کاگا پاتا پاتا توٹا گوتا سوغو جاہی حاشا زودو دوگا روکو سوبو توا توفی ساکا چاګې کاچې تاګې راټ جاکی. ٹھیک شو. دا بیمانی الفاظ دا مونږ ویلو د دې اسمانی لري نه لري. صحیح ده. دې مطلب دا چې دا تاسو لږ وګورئ چې دا ټکي څنګه جوړیږي او څنګه دي. صحیح ده. بیا وایي لفظوں کا کیل دیے ہوئے لفظوں کا پہلا رکن تبدیل کر کے 3 نئے الفاظ بنائے. دا ما سره لفظونه راکړي دي او دا وایي تبدیل کې 3 نوي الفاظونه جوړ کړئ. لکه مثال یې راکړی موړه جوړه توړه ګوړه.
یو شان الفاظ دي کنه دا شان ګوره بیا وای دې پسې جوړ کړئ کال نو کال پسې به تاسو ولیکئ مال حال بال یا جال ٹھیک شو دا درې ټکي ولیکئ بیا ورپسې دی روټي نو روټي پسې به تاسو ولیکئ موټي چوټي بوټي ٹھیک شو دا لفظونه به تاسو جوړ کړئ بیا راځو دی بل پیج ته हाँ बच्चे दी तो गई दादे पेज नंबर 21 दी किसी वही कवायद दी के वही दिए हुए जुमले गौर से पढ़े इनमें फेल को नुमाया किया गया है ठीक शो वही दा जुमले रखड़ी दा गौर सरा पढ़ाओ कई और देखी फेल रखड़े फेल से तो वही वर्ब था ठीक शो और दा पकी नुमाया कई नंबर 1 दे असद किताब पढ़ता है असद किताब पढ़ता है सच्चे किताब पढ़ाई कई वही सही दा नो पढ़ता है दा सही दा वर्ब दे दा फेल दे दोम तो गई फातिमा खत लिखती है फातिमा खत लिखती है दा लिखती है चिले दा सही दा वर्ब दे फेल दे बिया सो दिए हुए जुमलों में से फेल चुनकर कॉलम में लिखे लांदी जुमले रखड़ी हुई बदी की फेल रा पैदा कई और बदी बल कॉलम की उली कई फेल कॉलम की उली कई ठीक शो दा जुमली दी दा बल तब फेल लिखो लुम्बे जुमली तो गई इमरान ने रोटी खाई नु देखी फेल कमी हो दे दा खाई दे ठीक शो तासो बदल तो उली कई खाई दोम दे फौजिया ने पानी पिया नु देखी फेल कमी हो दे पिया विस्कल ठीक शो नु पिया बतासो दी उली कई दा फेल सही दा द्रेम तो गई राबिया ने नमाज पढ़ी राबिया चले मुंजो करो नु देखी दा फेल कमी हो दे पढ़ी नु तासो पढ़ी दल तो उली कई ब्याउ गई बच्चों ने क्रिकेट खेला खेला सता खेला कमी हो दे उस दलता फेल देना फेल बता सो दलता केला वाली की ठीक शो बिया लास्ट नंबर चले माली ने पौधों को पानी दिया तासो बता वाली की पानी दिया दावा दे फेल की वाली की सही दा बच्चे बिया और बसी हो रही वही कुछ नया लेके सनेवी वाली की सही दा सनेवी सीजन वाली की नदी के सो वही मेरा स्कूल इस मौजू पर एक पैराग्राफ लेके जो 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल हो वही खपल स्कूल मेरा स्कूल मौजू बांधी यो पैराग्राफ लेके जो चागा पे 15 या शपगो कर खो बांधी शपगो लाइनों बांधी मुश्तमिल है ठीक शो नो दावत जतास तो वसूली कम बचे तासो गोरा और कवि और देता गोरे खा तास तो जो सिंपल मजमून लिखमा मेरा स्कूल सही दा आगे तासो गोरा याद होई दा आंसर सही दा دی پیج باندې زه تاسو سره د لیکم میرا سکول مضمون چې تاسو به څنګه لیکئ میرا سکول مضمون ټیک ده لکه 15 وی کو واته ګوره ډومبه به تاسو دلته لیکئ میرا سکول مضمون دی کنه نو میرا سکول دا مضمون نوم شو ټیک شو بچي دی باندې به تاسو سره 15 کرښې ولیکئ ګوره تاسو به څنګه لیکئ آسان الفاظو کې درته لیکم صحیح ده لکه فار ایگزامپل ګوره زه لیکم کنه تاسو به خپل دغه لیکئ ښه چې کوم سکول کې سبق وایي هغه به لیکئ هغې صحیح حساب یې هغه ټول به لیکئ صحیح ده لومبی زه لیکم ګوره پوینټس کې تاسو ته لیکم ښه چې میرا स्कूल का नाम गड़ी नौबत खान है ठीक शो बिया द्वेम पॉइंट्स पे संग लिखमा गोरे बता मेरा स्कूल सड़क पर वाक़या है द्रेम पॉइंट तक गोरे बिया इसमें 20 कमरे है ठीक शो सलोरम पॉइंट तक गोरे बिया हर कमरे में कुर्सियां मेजे तख्ता तहरीर और चार्ट लगे हुए हैं पिंजम पॉइंट तक हो रही मेरे स्कूल में 2 मैदान है या शपगम तक हो रही इसकी इमारत बहुत बड़ी और खूबसूरत है
ټیک شو بچي دغه شان دې سره به نور موږ څه ولیکو ګورئ ښه بس لیکئ خپل سکول ته ګورئ او هغې باره کې مضمون لیکئ اووم ورپسې څه لیکمه ګوره نور څه ولیکمه यहाँ बहुत से درخت है صحیح ده بیا بل به څه ولیکم اتم نمبر پوینټ ته ګورئ मेरा स्कूल बहुत साफ सुथरा है ٹھیک شو نهم نمبر ته وګورئ بس دا اخرنی یو پوینټ لیکو بس ښه مجھے اخره کې به تاسو دا لیکئ صحیح ده मुझे अपना स्कूल पसंद है بلو پسې لیکلی شئ چې یا الله मेरे स्कूल को मेरा या मेरे स्कूल को हमेशा آباد رکھے ٹھیک شو بس دا یو ساده مضمون ما تاسو ته ولیکلو بس تاسو لیکلی شئ صحیح ده خپل سکول ته ګورئ هغې کې چې څه دي څومره استادان دي او څومره کمرې دي نور څه حساب دي هغه ټول تاسو پکې لیکلی شئ یو شارټ مضمون دا ما تاسو ته ولیکلو تاسو دا کتلی شئ صحیح ده ٹھیک شو بچې ښه دې سره دا وګورئ دا چپټر زمونږ ختم شو ویډیو زمونږ سرته رسي امید لرم تاسو ټول به دې پوه شوي وئ ښاد اوسئ آباد اوسئ د مور پلار خدمت کوئ انشاءالله نور بل ویډیو کې به انشاءالله کوم دا سبق نمبر 4 چې دی بانو کا طوطه دا به وایو ټیک شو او نور تاسو ته کوم بوکس چې دی هغه موږ هم خو سټارټ کړي دي صحیح ده ترتیب سره موږ تاسو ته ډیلیور کوو صحیح ده موږ له راکې اجازت د الله په امان